اروي ته د موږ راتګ ماشاءالله له ډېرو ښو بریاوو ډک و. موږ دلته یو شمېر افغان شخصیتونو سره ولیدل، هغوی سره ښه مفاهمه درلوده. دا کوم مذاکرات نه وو بلکې د افغانستان د حالاتو په رابطه باندې د نظریاتو تبادله وه. یو د بل نظریات هم ډېر ښه په سړه سینه باندې واورېدل او هر طرف چې څه ملاحظې لرلې، څه افکار یې درلودل، څه نظریات یې درلودل، مشورې یې درلودې، هغه ټول په دې مجلس اروپا ته چې څومره افغانان راغلي دي ټولو ته هم دا پیغام ورکړو چې هغه په ازاد ډول افغانستان ته تلای او راتلای شي، خپل وطن ته خدمت کولی شي. نو امید چېرته چې دي که څوک خفه دي که خوشحاله دي له ټولو سره به خبرې کوو او ټول به په یوه ټغر باندې راټولوو تر څو افغانستان له 40 کاله جګړې وروسته د آبادۍ و، د سوکالۍ و، د یووالي و، د بیا رغونې په لور ګامونه واخلي. به نور د جګړو او د مقابلو مرکز نه وي، د چا په ګټه به جګړې نه کوي د نورو په زیان، بلکې ټولو ته به د یو ښه اقتصادي خدمت فرصت برابروي. افغانستان به د اقتصاد او د دنیا سره ښې اړیکې غواړو، د سیمې له هیوادو سره، ګاونډیو هیوادو سره، اروپایي هیوادو سره. همدغه پیغام ده او په دې کې الحمدلله لاسته راوړنې لرو او پرمختګونه لرو.